باندې درود شریف وایي د جمعې پشپا او پورز ډیر وایي بس ما باندې درود وایي د جمعې پشپا او پورز ډیر وایي وی صحابه وتا نو صحابي راغی تاسو یو کوي د الله حبیبا دا چې ته د دنیا نه لاړ شي اته مونږ ته وای په ما درود وایي د جمعې پشپا او پورز ډیر وایي نو قد ارمتا او قد بلیتا صحابي تاسو کیخه ابو داود شریف کی حدیث شته د کتاب الزکات نمخ کی او صلات اخیر کی د نبی علیہ السلام د ژوند مسله د صحابي تپوس کی ورته وی د الله حبیبا چې تا باندې مونږ درود شریف وایو نو تپوس کوم د الله حبیبا ستاسو دا وجود مبارک خو به زوړ شوی نه ریزه ریزه کیږي به نه قبر کې چې زه تا باندې درود واما دا صحابي په ژوند تپوس کوي امام الانبیاء په ژوند جواب ورکو جو مسله ختم شوله نه خوب دی او نه بعد الموت دی د ژوند مسله ده نبی علیہ السلام لا دنیا کې دی او صحابي تپوس کی وضاحت تپوسی وی زما اشکال لیکنا ارمتا او قد بلیتا الله حبیبا ساس وجود مبارک خو به زوړ شوی نه وی کنا ریزه ریزه شوی بنئ چې زه درود واما د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي اے صحابی ځان پوکا ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء اے صحابی یوازې زمانہ د 1,24,000 انبیاء کرام وجودنا الله پزمک حرام کړی دي تزمک سنشي ویلې دا زمک نشي خرابولې دا وین نشي خرابولې دا د انبیاء وجودونه دي ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء د انبیاء وجود ته وین سنشي ویلې خور سنشي ویلې دا بالکل صحیح سالم دی روح وجودونه دي امام الانبیاء په ژوند مسله حل کړله نو درود وایا وسیم وایا او بیم وایا وسیم د جمعې پشپا او پورز باندې ډیر وای بهر صورت صحابه او تپوسونه کول نو مونږ ته بدین واضح کېدو او خبره داوی ما نه یو سړی تپوس وکي مولوی صاحب ما ته دا وظیفه راکا د دې عمل سمر کوما د دې حل سده زبو امراض روایت په وګورو دا تپوس په امام الانبیاء نه صحابه وکړي زب هغه جواب تعالی درکم نو مسله به حل شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو ډیر خولي تپوسونه بکیدل ډیر خولي دورو نو تپوسونه بم ډیر خولي اوس خدای الله رحم وکي د ابراهیم علیه وې د اسماعیل علیه السلام په ځای چې ګډ حلال شو نو غوخه چاو خوړه دا څه خبره ده